دا صادر د پښتون چې دی دا دلته مونږ استعمالو او ان شاء الله چې دا به اسلام آباد ته مونږ وړو او تر هغې پورې به نه راځو چې تر کومې پورې مونږ شهیدان شوي نه دا په ځان باندې هلته د کفن وړو. نو په پلانکوټ کې څومره کسان راځي یا په ډاکسن کې څومره کسان راځي خبره کومه. په تېر ځل کې موږ تللي موږ سره پکې داسې کسانو چې بیا مونږ د جیبه پیسې ورکولې. اوس هم مونږ د یو پلانکوټ سره خبره کړله هغه وایي چې زه له 20,000 روپو نه راکه کته نه ځم. دا خو د سبانۍ ورځې پروګرام دی په دې کې کیدای شي 3 ورځې راشي هفته راشي او تر کومې پورې چې لکه خان صاحب ویلي نه دي چې زما د غاړې لانګ مارچ چې دی نه ختم شوی دی تر هغې پورې خو راتله نشته. دا صادر د پښتون چې دی دا دلته مونږ استعمالو او ان شاء الله چې دا به اسلام آباد ته مونږ وړو او تر هغې پورې به نه راځو چې تر کومې پورې مونږ شهیدان شوي نه دا په ځان باندې هلته د کفن وړو. بله خبره دا ده چې مونږ خو هسې ځو لکه مونږ ټینټونه ځانه تیار کړي دي لکه زما د یو پلان کوچ واش دی ټیک شو 20,000 روپۍ تش ته کرایه دي. نو دې کې موږ سره غریب سړی دی لکه موږ سره دیهاتو والا ګوره موږ سره خپل کلي دي لاډوان خلک شته هغوی مونږ ځو. نو موږ سره لکه دوره وسایل نشته چې مونږ د هغې نه هم ګاډي وکړو. مونږ به ځانه یو پلان کوټ ډاکسن هم وکړو خو مونږ له کم از کم 2 ګاډي زمزمان وغیره پر کامران خاطر زما دا گزارش دی چې 2 ګاډي کم از کم مال راکړه چې 2 ګاډي زما وي 2 سره ستا په قیادت کې. دا قیادت خلک څه نه غواړي دا زموږ مشر دی مونږ به په ده بوج اچو چې مونږ په ده بوج واچو د سره به احساس وي که مونږ په ځان باندې ټول بوج واچو د سره احساس نشته. بیا زما مطلب دا دی چې مونږ غریبانان یو د دې په قیادت کې به دې هم تاوان کړي چې مونږ مطلب مونږ د سره کې 2 ګاډي به زمونږ وي 2 به دې مونږ راکړي. مونږ دا نه وایو چې وروره زمونږ سمې شته زمونږ بالکل سمې نشته. زمونږ قربانۍ وینې تویېدو ته سمې شته ځکه چې دا وینه ممکن د هر څه چې ګرځي دا زمونږ بالکل دې تویېدو ته مونږ تیار یو. خو دومره وسایل خو موږ سره نشته دې ګرانۍ کې خبره کومه د دې سره کم از کم خو هېڅ نه د پنډ نه دې وشو کي د هر څه نه چې شو کي خو دې غریبانانو کوګا ګارۍ څومره چې دي دې مندڼ ته دې کم از کم ځم چې 2 ګاډي ورکړي نو موږ سره به غریب خلک په سهولت لړ شي او د خوراک چې دی نو د خوراک هلته به تنظام کړلی او انشاءالله چې موږ به ولم داسې ګوپیان موپیان ورکړو سړی څه نشته اورې دا قرباني به موږ ورکړو انشاءالله. تر هغې به نه راځو د ازادي مارچ نه چې تر کومې پورې موږ د امپورټډ حکومت ختم کړی نه دی او خان صاحب دا حکم لرې کړی چې تاسو خپلو کلو ته واپس شئ. نو انشاءالله تر هغې پورې به هلته یو که نه یو به انشاءالله ټول به سهار وختي ځو او کامران خان ته مې دا درخواست دی چې مشرانو ښکلې خبرې وکړې وروره خو زموږ دومره سمې نشته خبره کوم موږ له به 2 ګاډي ته راکړې نه وګېله 2 ګاډي به زموږ وي زه به دله 200 کسان درکوم 200 کسان به زه نه وګېره درکوم او نور خرچه چې دله خوراک به پې زه کومه صحیح ده که نه. والسلام.